دا ملګری تپوس کوي چې د کپړو کې د چمک والا تار لګېدلی وي نو دا صحیح دی او که نه، ځکه چې دې کې ویل سنا سریخم استعمالیږي نو په شریعت کې د دې څه حکم دی؟ نو جواب دا دی چې په شریعت کې د ریخمو کپړې اچول د نارینو د پاره دا حرام دی. نو که په دغه تار د ریخمو نه جوړ وي نو بیا خو د دغې کپړو نه ځان ساتل ضروری دي. البته که صرف چمک وي او ریخم پکې نه وي د نارینو د پاره بیا دغه شانتې د زیب و زینت والا لباس دا مناسب نه دی. داسې قسمه لباس زنانو سره خوند کوي. نارینو د پاره ساده لباس هغه په شریعت کې راغلی دی. نو که د چمک کې دننه ریخم وو نو بیا خو د هغې استعمال جایز نه دی، او که ریخم پکې نو نو بیا استعمال د نارینو د پاره د چمک والا لباس مناسب نه دی. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس سره رومال دی او چې کله اودس چردام وکړي نو په هغې باندې خپل مخ لاس اوچکي او بیا په سر باندې وتړي او موس کوي، نو دا طریقه صحیح ده او که صحیح نه ده؟ نو جواب دا دی چې رومال باندې مخ لاس اوچول یا هغه په سر باندې تړل د دې دواړو یو بل سره څه تعلق نشته. که یو سړی په یو کپړه باندې مخ لاس اوچکي او بیا هغه کپړه په سر واچي او موس کوي نو موز اگر چې جایز دی، خو لیکن مخکې منګ ویلي چې د موز دا حالت دا د الله تعالی په دربار کې حاضری ده او د الله تعالی مخې ته ودرېدل دي او الله تعالی د ټولو بادشاهانو بادشاه دی. نو موږ که د دنیا یو بادشاه ته ودرېږو نو موږ به کم لباس اچو، کمه ټوپای به اچو، نو چې کوم درانه خواږه لباسونه دي، باوقاره لباس دی، باوقاره ټوپای ده، نو د هغې کوشش پکاري د قانون ته د لارې پوره کولو دپاره. خو صرف دا هم کافي ده چې هغه سر باندې رومال وتړي، خو لیکن دا باوقاره طریقه نه ده. نو اگر چې موز به سره کیږي خو لیکن داسې طریقه اختیارول مناسب نه دی. دا ملګری تپوس کوي چې د بدن د حصې نه معمولی غوندې وینه راوځي او صرف راوځي، د هغې ځای نه هغه ونه بهیږي او بیا هغه اوچه شي. بنده 2-3 منځونه وکړي او بیا هغه وینه چې کومه اوچه شوي وي هغه بنده اوشو کوي، نو آیا دې سره اودس ماتیږي او که نه ماتیږي؟ نو جواب دا دی چې لومبی خبره خو دا ده چې کله دوره وینه د بدن نه راوځي چې څومره تاسو سوال کې ویلې ده معمولی غوندې وینه چې هغې کې د بهېدو صلاحیت نه وي، بس صرف د هغې سرمنې نه راوځي او په ځای باندې ودرېږي، نو دې وینې سره اودس نه ماتیږي. اودس هغې وینې سره ماتیږي چې کومه د خپل ځای نه وبهیږي. چې بیا کله دغه وینه اوچه شي نو بیا د دې نه د وینې هغه صلاحیت ختم شو. نو اوس که چېرې بنده څه وخت پس هغه اوشو کوي او د لاندې نه نوره وینه راونځي نو په دې سره اودس نه ماتیږي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس اوده کیږي او بستره باندې سملی او ځان ته تلاوت ولګوي نو او هغه تلاوت اوري، نو آیا داسې کول جایز دي او که ناجایز دي؟ نو جواب دا دی چې د قرآن پاک تلاوت اوریدل دا یو ډیر لوی عمل دی او د دې آدابو پوره خیال ساتل پکار دي. نو داسې مناسب نه ده چې بنده اوده کیږي، ملاست وي او هغه تلاوت لګولی کېدی شي دی اوده شي او تلاوت لګېدلی وي تر څو پورې چې هغه په خپله نی بند شوی. نو که د تلاوت اوریدل مقصد وي نو بیا خو هغې ته په آدابو سره کېناستل پکار دي چې الله تعالی د قرآن پاک د الفاظو د هغې تلاوت اثر په زړه باندې غزار کړي. او که نه د خوب راتلل مقصد وي نو ځان ته څه بل څه ولګوئ، څه تقریر وغیره ولګوئ، خو لیکن تلاوت په دې طریقه باندې اوریدل مناسب نه دي. دا ملګری تپوس کوي چې کله کور کې نارینه نه وي او چرګ وغیره داسې یو جاندار سیز څاروی وغیره مړیږي نو که زنانه هغه حلال کی نو هغه حلال دی او که حلال نه دی؟ نو جواب دا دی چې د زنانه حلاله هغه بالکل جایز ده، بالکل حلاله ده، په شرط د دې چې هغه په حلاله باندې پوهیږي او کول شي. نو په دې کې دا ضروری نه ده چې نارینه دی نه وي،
که د نارینه په موجودګۍ کې زنانه چرګ وغیره الاله کی په صحیح طریقه باندې الاله کی کلمه په اووي نو هغه حلاله ده. په حلاله کې د زنانه او د نارینه څه فرق نشته جی. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس عالم وي یا قاری وي یا حافظ وي، صرف دا درې قسمه خلق نو دی چې د چا دنیوي سیز وویني، مثال په تور باندې گاډی ولید یا بل څه د دنیا نعمت د چا ولید او هغې ته وپسخېده نو که عالم نو علم لاړ، که حافظ نو حفظ لاړ وغیره. نو دا خبره څنګه ده؟ نو جواب دا دی چې حدیث پاک کې حضور اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای چې چاله الله تبارک وتعالی د دین نعمت ورکړی وي، قرآن پاک ورکړی وي او د بیا د چا دنیا ته وپسخېده نو د الله تعالی د دغه نعمت ناشکري وکړه. حدیث کې دوره پورې راغلی دي چې دا په ناشکرۍ کې راځي. باقی دویمه خبره دا ده، په دې باندې لږ ځان پویه کول پکار دي. دا خبره لږه پیچیده ده چې د یو چا دنیوي سیز ته کتل او په زړه کې دا خواهش راتلل چې دا که زما وي، که ما سره داسې شی وي، نو دې ته موږ طبعي خواهش وایو. دا طبعي خواهش په دې باندې انسان نه نیسلی شي او نه انسان باندې څه مؤاخذه کیږي، خو مسله هغه ځای پیدا کیږي چې کله دې په دې خبره باندې سوچ او بشار شروع کی چې دا ما څه کړي دي، دا ما فضول کړي دي، اصل کار خدغه شی دی، اصل سیز دغ کده، او بیا دې عقلی طور په هغې باندې سوچونه کوي، فکرونه کوي، نو دا د مذمت سیز دی. باقی علم دې سره نه ضایع کیږي، حفظ دې سره نه ضایع کیږي، خو عالم او حافظ له په دې خپل نعمت باندې د ټولو نه زیات خوشحالېدل پکار دي او د چا دنیا ته پسخېدل دا نه دي پکار. دا ملګری تپوس کوي چې موږ د اسلحې کاروبار کوو نو دا حرام دی او که حلال دی؟ نو جواب دا دی چې د قانون په اجازه سره دا کاروبار کول حلال دي، په دې کې څه حراموالی نشته جی. دا ملګری تپوس کوي چې د حج په موقع باندې د لوی اختر په ورځ باندې چې کله حاجي احرام کولاوي نو د حلق نه مخکې به کولاوي او که د حلق نه وروسته به احرام کولاوي؟ نو جواب دا دی چې د لوی اختر په ورځ باندې چې کوم حجاج کرام دي نو هغوی به اول شیطان اولی، بیا به د هغې نه پس قرباني کوي، بیا به د هغې نه پس هغوی سر کټا کوي. حلق دا سر کټا کولو ته ویلی شي. نو حلق سره سره به د هغه احرام په خپله باندې ختم شي. د حلق او د سر کټا کولو نه مخکې به د احرام نه کولاوی جي. دا ملګری تپوس کوي چې د احرام په حالت کې د بنده غاښونه ویني شي، سفروټ خوري یا ډوډۍ خوري یا غاښ کې تیلې وغیره وي، هغې سره غاښ ویني شي، نو په دې باندې څه فرق پریوزي او که نه پریوزي، د باندې څه دم دی که څه کفاره په ده باندې راځي او که نه راځي؟ نو جواب دا دی چې د احرام په حالت کې د غاښونو نه وینه تلل په دې باندې هیڅ قسمه مسله نه راځي، نه په ده باندې دم شته، نه پې څه کفاره شته، نه پې څه صدقه لازم ده، په دې سره څه فرق نه پریوزیږي. دا ملګری تپوس کوي چې زمونږ یو ملګری و، هغه یو سپی ساتلی و ډېر په شوق باندې او هغه په 20,000 روپۍ باندې خرڅ کړی دی، نو دا پیسې جایز دي او که ناجایز دي؟ نو جواب دا دی چې د سپو دا شوق دا د شریعت په نظر کې ډیر مضموم او قابل مذمت سیز دی، او دا نن سبا چې کوم روټین جوړ دی چې د سپو سره انتهایی شغف، هغې سره ګرځېدل، هغې له واک کول، د هغې بالکل ځان سره راجوختول، کله نا کله هغې بنده له کپړې پلیتې کی، ځکه چې د هغه د خولې لاړې دا پلیتې دي، څنګه چې نورې پلیتو سره کپړې پلیتېږي، نو دغه شانتې د سپي جوټې سره اوبه شوي یا کپړې شوي دا پلیتېږي. نو د دې شوق نه خپل ځان ساتل پکار دي. او باقی مسله دا ده چې کوم سپی ساتل جایز دي، د هغه خرید و فروخت هم جایز دی، د هغه پیسې اغستل هم جایز دي. هغه یا د سوکای سپی دی، یا د پټي د کور د سوکای، یا د پټي د پاره د سوکای، یا د کنډک د سوکای سپی دی، یا د ښکار سپی دی،
دغه شریعت اجازت ورکړی دی. د دین علاوه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په واضح حدیثو کې فرمایلی دي نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن ثمن الكلب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سپي د پیسو نه منع فرمایلی ده. نو د دین ځان ساتل پکار دی. دا شوق دا فضول شوق دی او د شریعت په نظر کې ناجایز شوق دی. نو کسبه جایز نو پیسې جایز دي، کسبه ناجایز نو پیسې ناجایز دي. دا ملګری تپوس کوي چې سفر کې خموز 2 رکعات دي، خو کچری څوک امامتای ته مخ کې شو او 4 رکعات منځ وکړو نو دا منځ وشو او که ونشو. نو جواب دا دی چې د مسافر د پاره منځ په سفر په حالت کې هغه 2 رکعات دي. 4 رکعات منځ کول د د پاره جایز نه دي. کچری یو سړی 4 رکعات منځ کوي نو دا 2 رکعات به فرض شي او 2 رکعات به نفل شي. نو کچری دغه مسافر کس مستمخ کې شو او د پسې شاته ټول خلق مسافر وو او د 4 رکعات مس پړاو کو او 2 رکعات نفس ناسته کړي وا تحیات والا، نو د ټول مس شوه دي او دغه 2 رکعات لومبني فرایض دي او دا ورپسې 2 رکعات به نفل وي. خو کچری د پسې شاته مقیمین خلق ولاړو نو د هغه موز نه ده شوه، ځکه چې د اخرنو 2 رکعاتونه د غي فرض دي او د امام نفلو نو د نفل والا پسې د فرض والا موز نه کیږي. نو که د پسې ټول مقیمی مسافر وو نو موز شوه دی، او که ټول مسافر نو بعضی مقیمینو نو د هغې مقیمینو موز نه دی شوه. دویمه خبره دا ده که چېرې د 2 رکعاتو پسې ناسته کړې وه نو بیا خو موز شوی دی، او که بعض اوقات بندنه 2 رکعاتو پسې ناسته یېره شي نو بیا د مونځ هم نه دی شوی او د نورو خلقو مونځ هم نه دی شوی. دا ملګری تپوس کوي چې دا خلق سپي خرڅوي، د سپي دا واړه واړه بچي خرڅوي، نو د دې دا پیسې حلالې دي او که حرامې دي. نو جواب دا دی چې کوم سپي په شریعت کې د هغې ساتل جایز دي نو د هغې خرید و فروخت هم جایز دی او د هغې قیمت اغستل هم جایز دي. او چې د کوم سپو په شریعت کې ساتل ناجایز دي نو د هغې خرید و فروخت هم ناجایز دی او د هغې آمدني هم ناجایزه ده. د سوکای دپاره چې کوم سپي وي یا د فصل د سوکای دپاره یا د کور او یا د ښکار دپاره چې کوم سپي وي نو د هغې ساتل هم جایز دي او د هغې خرید و فروخت هم جایز دی. د دې نه علاوه دا نن سبا چې کوم د شوق دپاره سپي ساتلی شي نو د دې ساتل ناجایز دي او د دې خرید و فروخت او د هغې آمدني دا هم ناجایز دی. دا ملګری تپوس کوي چې دا خلق سپي خرڅوي، د سپي دا واړه واړه بچي خرڅوي، نو د دې دا پیسې حلالې دي او که حرامې دي. نو جواب دا دی چې کوم سپي په شریعت کې د هغې ساتل جایز دي نو د هغې خرید و فروخت هم جایز دی او د هغې قیمت اغستل هم جایز دي. او چې د کوم سپو په شریعت کې ساتل ناجایز دي نو د هغې خرید و فروخت هم ناجایز دی او د هغې آمدني هم ناجایزه ده. د سوکای دپاره چې کوم سپي وي یا د فصل د سوکای دپاره یا د کور او یا د ښکار دپاره چې کوم سپي وي نو د هغې ساتل هم جایز دي او د هغې خرید و فروخت هم جایز دی. د دې نه علاوه دا نن سبا چې کوم د شوق دپاره سپي ساتلی شي نو د دې ساتل ناجایز دي او د دې خرید و فروخت او د هغې آمدني دا هم ناجایز دی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. دا تاسو چې کوم تصویر را لېږلی دی دې کې د ګولي بند دواړه لټونه یو او بل طرف ته راځوړند دي، نو دا په صدل کې راځي. د دې دپاره ښه طریقه دا ده چې دا کوم کس طرف ته په اوږه باندې لټ پروت دی نو دی خو مخې ته راشي، او دا خی طرف ته چې کوم په اوږه باندې لټ پروت دی نو دی د یو ځل بیا تاو کي او دی د شا طرف ته لاړ شي. بیا به د حکم ته صادر په شانتي شي، څنګه چې صادر بنده اچوي نو یو لټ مخې ته راغلی یو شاته تللی نو هغه د صدل نه بهر به هم شي او د کراهت نه به هم خالي شي. دا ملګری تپوس کوي چې یو زنانه
واده شي، مثال په تور باندې هغه د پیښور ده او صوابای ته واده شوه، نو د صوابای نه چې کله دا پیښور ته ځي پلار کره، نو پلار کور کې دا د 15 ورځو نه کم وخت تیری، نو دا به صفرانه مسکی او کدا به پوره مسکی. او بیا دې سره دی دا وایي چې موږ یو 2 فتاوی کتلی دي. بن روټون فتوا دا ده چې دا به هلته صفرانه مسکی پلار کره، او جامع الفتاوه کې لیکلی دي چې دا به پوره مسکی. نو د دې باره کې څه حکم دی؟ نو جواب دا دی چې د اصول او د قواعد په لحاظ سره مسله دا ده چې کله یو بنده خپل وطن چې کم کې هغه پیدا شوی وي، کم کې هغه لوی شوی وي، او هغه پریږدي مکمل طور او هغه بل ځای کې ځان له وطن جوړ کی، نو د غړومبنې وطني اصلي دا په دویم وطني اصلي باندې ختم شي. نو بیا چې کله دغه انسان د غړومبني وطن ترازی، نو دی به الته کې مسافر شماریږي. دغه حالت د دې زنانه دی کله چې دا باقاعده خپل خاون کور ته لاړ شي، الته کې مستقل دا د رهایش نیت کی او اوسیږي نو بیا د دې اصل وطن هغه دی چې کوم د دې د خاون وطن دی او د خپل پلار کور کې دا د دې نه پاتې دی. دا که دلته کې راځي د ملمنی په حیثیت باندې به راځي، یوې ورځې له 2 ورځو له 10 ورځو له، خو لیکن مستقل رهایش ته دی هغه د خاون په کور باندې دی، نو هغه د دې وطني اصلي وګرځي د خاون کور، او د خپل پلار کور دا چې کوم وطني اصلي نو دا وطني اصلي ختم شو. نو زمونږ په نظر کې د بن روټون فتوا هغه راجحه ده، دا به د خپل پلار په کور کې صفرانه مسکیږي. دا ملګری تپوس کوي چې یو 5 کاله مخکې یو ملګری پاکستان کې و، ناغه ماته وی چې مال 1 لاک روپۍ راولېږه. نو ما ورته د دې ځای نه 3530 درهم ولیږل، د هغې نه 1 لاک روپۍ جوړې شوې. بیا هغه راغی دوبۍ ته، بیا وخت تېرېده، نو اوس هغه ماله کلي کې 1 لاک روپۍ راکړې. نو چې ما حساب وکړو نو ما ته 1230 درهم نقصان راته. نو آیا زه دا 1230 درهم نقصان د هغه نه اغستی شم او که نه شم اغستی؟ نو جواب دا دی چې په دې معامله کې بنیادی طور دا خبره ضروری وضاحت پکار دی چې هغه ستاسو نه پیسې کمې غوښتې وي، تاسو نه 1 لاک روپۍ غوښتې وي که تاسو نه درهم غوښتي وو، نو تاسو په سوال کې دا خبره کړې ده چې هغه ماته وی چې مال 1 لاک روپۍ راکا، نو ستاسو د قرض معامله په 1 لاک روپۍ باندې چلیدلې ده. هغه ستاسو نه 1 لاک روپۍ غوښتي، تاسو 1 لاک روپۍ هغه ټیم 400 درهمونه جوړې دي، نو اوس تاسو به دغه نه 1 لاک روپۍ علی. کاغه تاسو نه دراهم غوښتي وي، درهمونه غوښتي وي، نو بیا به تاسو درهم غواړئ. هغه تاسو نه پیسې غوښتي وي، تاسو به پیسې غواړئ. که په دې کې وتار او چړاو راځي، نو بیا تاسو ته دغه نه د مطالبه حق نشته. بنیادی خبره او ضروری خبره دا ده چې د قرض غوښتو وخت کې د کومو پیسو نوم اغستې شوی دی، هغه تاسو نه څه شی غوښتره، او تاسو بیا دلته نه پیسې لګلې دي، نه غالته 1 لاک روپۍ وصول کړي دي، او غس تاسو نه غوښتم 1 لاک روپۍ دي، نو تاسو دغه نه 1 لاک روپو اغستو مجاز یې سیوا پیسې اغستل تاسو لپاره جایز نه دي. دا ملګری تپوس کوي چې د مسافر منځ په حالت د سفر کې چونکه 2 رکعات دی، نو که دغه مسافر سړی یو مقیم امام پسې اقتدا وکي، نو دی بس کوي 2 رکعات به کوي او سلام به جارباسي په 2 رکعات باندې، او کسه طریقه به اختیاري. نو جواب دا دی چې د مسافر منځ په عام حالاتو کې دا 2 رکعات دی، خو چې کله مسافر سړی مقیم امام پسې اقتدا او نیت وکي، نو بیا د 3 رکعاتو تواړیږي د امام د مقیم والی د وجنه. انو که دغه کس مقیم امام پسې اقتدا کوي، نو دی به 4 رکعات مسکی، د د لپاره بیا 2 رکعات مسکول جایز نه دي. د امام د اتباع او د اقتدا د وجنه د 4 رکعات لري. دا ملګری تپوس کوي چې زمونږه د کپړې دکان دی، نو کوم دکان نه کپړې بهر د دکان مخې ته نه راوباسو، انو بیا دوره خریداری متاثر کیږي زمونږه، او کنه کپړې راوباسو، نو بیا هر یو مز د پاره د نکول هغه مشکل وي، او کله نا کله دکان کې گاهک وي زنانه یا نارینه،
نو که چېرې موږ داسې وکړو چې یو کس جماعت ته جمع لځي او بل کس نورو دکاندارانو سره جمع کوي نو د دې به څه حکم وي؟ نو جواب دا دی چې حلال رزق ګټل د هغې په خپل ځای باندې اهمیت دی او دا یو ضرورت دی او دا تاسو چې کومه خبره کوئ نو د دې خبرې نه انکار نشته چې بعض اوقات د دکان نه کپړې بهر راوباسل دا ضروری وي، خو لیکن بل طرف ته د جمع اهمیت په خپل ځای باندې هغه تسلیم شده دی. نو تاسو داسې کار وکئ چې چونکې بازار دی یا اډه ده یا مارکیټ دی هغې کې د یو نه سیوا مساجد وي، نو تاسو هغه مساجد والا کمیټای سره خبره وکئ چې هغې د منځونو دا ټیمونه مختلف کړي او داسې کوي هغې چې د خلکو نه د جمع هغه مونځ فوت نشي. نو یو ملګری یو مسجد ته جمع لځي او بل ملګری بل مسجد ته جمع لځي، نو دواړه فائدې به حاصل شي. دا بهترین لار ده په دې صورتحال کې. جی دا ملګری تپوس کوي چې د جنازې په مونځ کې سبحانك اللهم دا مونږ چې عام منځونو کې وایو نو دا ویل بهتر دي، او کنه د جنازې په مونځ کې چې کوم وجل ثنا او کو سره ویل شي نو دا ویل بهتر دي. دغه رنګ درود شریف چې کوم عام مونږ منځونو کې وایو نو دا ویل بهتر دي، او که د جنازې په مونځ کې چې کوم درود شریف ویل شي نو دا بهتر دی. نو جواب دا دی چې جنازې په مونځ کې ثنا یعنی سبحانك اللهم دغه وجل ثنا او کواله ویل بهتر دي، او باقی درود شریف دوانه ویل جایز دي. که جنازې والا درود شریف وای نو دام جایز دی، او کچری د عام منځونو والا درود ابراهیمی وای نو دام جایز دی. د درود ابراهیمی فضایل په خپل ځای باندې موجود دي، هغه ځکه ویل داغي جایز دي، او چونکې د جنازې په درود شریف کې د الفاظ چې کوم د رحم والدي نو دا موجود دي، نو د دې ویل په خپل ځای باندې بهتر دي. نو چې هر یو وي نو جایز دي، جی څه مسله پکې نشته. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس بیمار و نو هغه وی که زه الله پاک ښه کړم نو زه به خیرات کوم. نو دی وی چې اوس هغه ښه شوی دی، هغه وی چې دغه پیسې د خیرات زه خپلې مور له ورکول غواړم، نو آیا دا منښته ده او که نه ده، او دغه پیسې مور له ورکولی شي او که نشي ورکولی؟ نو جواب دا دی چې په دې کې د څه مفتیانو کرامو رای دا ده چې دا منښته ده، نو د دې د وجې نه د احتیاط تقاضا دا ده چې په دې باندې د منښتې احکامات ولګولی شي او دغه پیسې مستحقینو له ورکړي، او چې کوم غربا دي چې کوم د زکات مستحق دي دغه پیسې د هغوی له ورکړي. باقي د ده والده ده هغه د ده د صله رحمۍ او د ده د تعاون ډیر لوی ځای دی، ډیر لوی د فضیلت ځای دی، نو هغې سره دی په بل مد کې تعاون وکړي، او بهتره دا ده چې دغه پیسې د زکات په مستحقینو باندې خرج کړي. دا ملګری تپوس کوي چې دوو کسانو جنګو نو یو کس بل فریق پسې تماچه راواغسته، خو ډزې نه دی کړی، نو چې کوم فریق پسې تماچه راغستې شوې ده نو موږ هغوی له روغه کوو، دغه فریق زموږ نه مطالبه کوي چې دی به ماله دا تماچه راکوي. نو دی وایي که دا تماچه موږ د هغه نه والو او دلی ورکو نو د شریعت په روح کې دا جایز دي او که ناجایز دي؟ نو جواب دا دی چې کله د فتنې او د فساد او د قتل و غارت خطره وي او د جنگ خطره وي نو بیا جرګه هغوی فیصلې نه کوي، هغوی چونکې روغې کوي خلقو له، نو په دې صورت کې د دې خبرې گنجایش موجود دی چې تاسو د هغوی مطالبه ومنئ که چرې هغوی مظلوم وي او تاسو د هغه نه تماچه واخلئ دلی ورکئ، نو د دې گنجایش دی. خو تاسو سره یو دویم آپشن او دویمه لاره هم شته، او هغه د جرګې خپل ثوابدیدي اختیارات وي چې تاسو ړومبني فریق ته ووایئ چې چا تماچه راوباسلې ده چې ته به موږ له تماچه راکې، هغه له به موږ تماچه ورکو، او د دویم فریق ته ووایئ چې ستاسو تماچې سره غرض نشته، د هغه نه صرف د خلکو په مخ کې دا خبره چې بس ماته تماچه واغسته، دا خبره ډیره ده د پښتو په معاشره کې، ان هغوی دی دویم فریق دی تاسو په دې راضي کوي چې هغوی تماچه تاسو ته واپس کړي، ان بیا تاسو تماچه هغوی له ورکوئ،
نو دا هم یو درمیاني لاره موجود ده که تاسو په دې باندې محنت وکړو نو په دې کې د قباحتونو نه پاکه صافه روغه به وشي انشاءالله. دا ملګری تپوس کوي چې هاشم نوم کې خودل څنګه دی؟ نو جواب دا دی چې هاشم نوم کې خودل صحیح دی، دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام په نیکونو کې یو نوم دی، نو دا نوم صحیح دی. خجی دا ملګری تپوس کوي چې یو کس ایزی پیسا اکاؤنٹ کې 1000 روپۍ کې خودي او هغه ته بیا روزانه په بنیاد باندې منټونه ملاویږي، اس ام اس ملاویږي، نیټ ورته ملاویږي، نو دا شریعت کې د دې څه حکم دی؟ نو جواب دا دی چې دا کومې پیسې د کې خودي نو شریعت کې د دې حیثیت د قرض بشانته دی، او په قرض باندې چې کوم نفع ملاویږي نو دا په سود کې راځي، د دې استعمالول حرام دي. نو دا چې کوم 1000 روپو کې خودو په وجه باندې د کاک ته منټونه ملاویږي، ام بیز ملاویږي، اس ام اس ملاویږي، نو د دې استعمال جایز نه دی، دا د سود په حکم کې دی او حرام دی. دا ملګری تپوس کوي چې یو امام د ماښام 3 رکعاته مونځ پړاوو، نو 3 رکعات نه پس هغه 4 رکعات ته ودرېدو، 4 رکعاته مونځ پړاو کو، نو اوس خلق وایي که چېرې د په 3 رکعات باندې ناسته کړې وه او آخره کې سجده سهوه کړې وي نو د مونځ شوی دی، او څوک وایي چې نه دی شوی، نو دی د دې باره کې تپوس کوي. نو جواب دا دی چې کله امام 3 رکعاته د ماښام پړاول او 3 رکعات نه پس 4 رکعات ته پاسېدو او 4 رکعات باندې هغه سجده سهوه وکړه او سلام یې وګرځو، نو مسله دا ده که چېرې د 3 رکعات پسې التحیاتو باندې ناسته بقدر تشهد کړې وه او آخره کې 4 رکعات باندې سلام وګرځو، نو دا مونځ شوی دی او فرض ناسته هغه ادا شوه، نو چې د 4 رکعات وکړو نو د سلام و تاخیر راغی، د واجب و تاخیر راغی، نو سجده سهو سره مونځ ادا شو. دا یو رکعات به لغو شي، 3 رکعات به فرض شي، خو لیکن که چېرې د 3 رکعات پسې ناسته نه وه کړې بقدر تشهد، نو چونکې فرض پاتې شوی دی نو په دې وجه دا مونځ نه دی شوی، دا به دوباره کولی شي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس دی هغه 2 ودونه کړي دي، د یوې ښځینې اولاد دی، د بلې ښځینې اولاد دی، نو که چېرې د یوې ښځې زوی د دې بلې ښځې لور سره نکاح کوي نو دا نکاح کیږي او که نه کیږي؟ نو جواب دا دی چې دا دواړه د دواړو ښځو چې کوم اولاد دی نو دا د شریعت په نظر کې په خپل میس کې رونه خویندې دي، څنګه چې سکا رور او خور وي نو د رشتې په حواله سره دا دغه شانتي رونه او خویندې دي، څنګه چې سکا رور خپل سکا خور سره نکاح نشي کولی او حرام ده، دغه شانتي د دې دوانو نکاح یو بل سره مکمل طور حرام ده، په دې کې هیڅ قسمه گنجائش د حلال والی نشته. جی دا ملګری تپوس کوي چې منګه داسې اوریدي دي چې کله بنده په لومبي رکعات کې یو صورت وایي نو 2 رکعات کې هغه پسې دی یا صورت وایي یا 2 صورتونه پری دي نو او دی وایي بل صورت، یو صورت پرې خودل نه دی پکار، نو د دې څه حکم دی؟ نو جواب دا دی چې کوم مختصر او لنډ صورتونه دي نو په هغه کې دا خبره ټیک ده چې د 2 صورتونو میس کې یو صورت پرې خودل دا مکروه دی، البته که اوږده صورتونه وي نو بیا په هغې کې که یو صورت میس کې پرېښودی شي او بل صورت ووایي، مثال په طور په یو رکعات کې یو صورت ووي، اوږد صورتونه دي، او 2 رکعات کې بل صورت پرېښوده او ورپسې 3 نمبر صورت وایي، نو په دې کې څه حرج نشته. او که چېرې صورتونه مختصر وي لکه سوره زلزال نه پس دا لنډ صورتونه دي نو په دې کې یو صورت پرېښودل دا مکروه دي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس د ماسپښین 4 رکعاته سنت کې آخري 4 صورتونه ووي، اوس دې پسې د فرض کوي، نو فرضو کې به کوم صورتونه وایي؟ دغه 4 صورتونه کې به وایي او کنه په شا چې راشي علم تر کیف وغیرہ دا صورتونه ویلې شي او کړي شي ویلې. نو جواب دا دی چې د صورتونو ترتیب سره ویل دا په یو نیت کې ضروری دي
چې کله نیت بدل شو مز بدل شو انو بیا که بنده شا طرف ترازی او صورتونه وای نو پدې کې سحرج نشته. نو تاسو کو سنتو کې بعد والا صورتونه ویلی وی او ورپسې فرض نیت تړي پاغه کې مخکنی صورتونه وایي نو پدې کې هیڅ قسم حرج نشته جی. دا ملګری ته پوس کوي چې په جنازه کې سنا عام سناویل بهتر دي او که جنازي والا وجل سنا او که والا سنا بهتر ده او دغه شان درود شریف عام درود شریف بهتر ده او که جنازي والا درود شریف بهتر ده او دریم دا چې اللهم بارک علی محمد ویل پکار دی او کنه دی پکار. نو جواب دا دی چې سنا وجل سنا او که والا ویل بهتر دی او دغه درود شریف که جنازي والا درود شریف وای نو جایز دی او که دا عام درود شریف وای نو جایز دی. البته چونکه ټولو کې افضل هغه درود ابراهیمی دی نو که دا موز والا درود شریف پکې وای هغه کې اللهم بارک وای نو دا ډیر افضل دی جی.